در رمضان المبارک ډیر قیمتي میاشت شروع ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من صام رمضان، چا چې د رمضان المبارک روجی اونی ولی ایمانا و احتسابا، د رمضان المبارک روجی اونی ولی او دکی ایمان و احتسابا او د ثواب په امید چې مال به الله اجر راکړي، دا الله په ما فرض کړي. په دې نیت په عقیده باندې د رمضان المبارک روجی ونیولې، غفر له ما تقدم من ذنبه، د دنه چې د رمضان المبارک پورې څومره ګناهونه شوي دي الله به مخکني ټول ګناهونه معاف کړي. او بیا دا عشره چې شروع شوله دویمه، دا د مغفرت عشره ده. دی که الله ډیر خلق بخی او الله ډیر گناهونه معاف کوي. نو دا د مغفرت عشره شروع ده. لږ شپې ورځې دي، هر ټیم الله بخل کوي، خو خصوصي دا عشره چې ده دا د مغفرت او د بخنې عشره ده. څومره کېدلی شي د مانځه د تلاوت او د ذکر و اذکار سره سره چې مونږ او تاسو استغفار ډیر وایو. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دیتا سید الاستغفار ویلش، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. څومره کېدلی شي هر طریقه باندې چاته اوږد ګرانی، استغفر الله استغفر الله واتوب الیه واتوب الیه. یا الله زه بخنه غواړم د خپلو ګناهونو، یا الله زه تا ته توبه وباسمه، بل در مشته دینا. الله تا ته توبه وباسم او ستا نه د ګناهونو مغفرت غواړم. نو دې عشره کې چې څومره کېدلی شي چې د استغفار کثرت وکړو، دې کې الله خلق بخي. د مغفرت عشره شروع ده او ډیر برکات وي د استغفار. استغفار کې چې دې کې د بنده عجزي ښکاره شي او د الله لویي ښکاره شي. بنده وی استغفر الله، یا الله تا نه طلب د بخنې کومه، نو زه ډیر کمزورې خطاکارم، الله ته ډیر لوی ذاتې، زما سره عجزي خوند کوي او الله ستا سره لویي خوند کوي. نو دې کې د بنده عجزي او د الله تبارک و تعالی لویي هغه وي. نو چې کوشش وکړو چې استغفار ډیر غواړو. علما وایي چې کم سړی استغفار ډیر کوي الله به د دعام قبلوي. څومره سړی استغفار ډیر غواړي دومره الله دعاګانې قبلوي. دا بنده الله مستجاب الدعوات ګرځي چې کم سړی استغفار یا درود شریف ډیر وایي الله یې دعاګانې قبلوي. علماء لیکلي دي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورځ روان دی، شپه پې راله، یو جماعت ته ورغی. شپه راله وي دی جماعت کې به شپه تېره کړمه. نو چې د شپې ټیم شو نو د هغې جماعت هغه خادم راغی، هغه ته وایي دلته مونږ شپې ته څوک نه پرېږدو دی جماعت کې. پېژندی نه چې دا امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه دی، امام احمد بن حنبل دی. نه یې پېژندو. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وی صحیح ده چې روت نو بار یو تنور والا لګیا دی ډوډۍ پخی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورسره د تنور په ډبه کېناستو او دې کس ته وایي ته ځان له ډوډۍ پخوه او زه به په دې ډبه باندې شپه تېره کړم. هغه ورته وی صحیح ده. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خواته ناست دی او هغه کس چې ډوډۍ لګی وي استغفر الله، چې بیا ډوډۍ راننئ استغفر الله، چې ډوډۍ
جوړی استغفر الله، لګی استغفر الله، رانړی استغفر الله. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه حیران عام کس ته او دومره استغفار وی. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته تپوس کی دا استغفار ولی ډیر وای. وی حضرت ما دی استغفار کې دا کمال لیدلې دی چې د کم وخت نم زه استغفار غواړم نو الله می دعاګانې بیا قبلې. ما دی استغفار کې دا کمال لیدلې دی چې څومره دعاګانې می غوښتې دي هغه الله قبولي کړي دي. اوس مې یوه دعا غوښتې ده هغه لا نه ده قبوله شوې، دغه یوه دعا مې پاتې ده، نورې مې ټولې دعاګانې قبولي شوي دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه تپوس کی وی هغه دعا څه ده چې اوس تې غوښتې ده او نه ده قبوله شوې؟ وی هغه دا ده چې ما دی وسني دور کې اورېدلی دي چې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو عالم دی، امام المسلمین باندې یادیږي، ډیر مې د هغه د ملاقات شوق دی. نو دعا غواړم چې استغفار کوم چې الله د امام احمد بن حنبل سره مې ملاقات وکړه. دا دعا مې لا نه ده قبوله شوې، نورې قبولې شوې دي. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورپاسېده، وی هغه دعا دې م الله قبوله کړله. سلام ورسره وکړو، وی ستا استغفار زه ستا د تنور ډبې له راوستلم. دا ستا د استغفار برکتو چې الله دې هغه دعا قبوله کړله او زه امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ما نن به ستا سره شپه ستا په دې ډبه باندې تیروم. وی دا ستا د استغفار برکتو چې دې ځای له راوستلم. استغفار کې ډیر خیرونه وي، ډیر برکتونه ورسره تړلي. څومره کېدلی شي استغفار الله تبارک و تعالی ته توبه ایستل او ځان خپیمانه کول او الله لوی ګڼل. کو دی زمون کورونو کې که زنانو هر عمل کی او دی ورسره استغفار وای، سالن پخی او دی ویلې چې استغفر الله، ډوډۍ پخولی وی چې استغفر الله، الله ګناهونه مې معاف کړي. تاسو به د رزق خوند لیدلی و، تاسو به کور کې برکتونه لیدلی و چې دی په استغفار ډوډۍ لګولې او په استغفار ډوډۍ راننولې. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه دا فضائل اعمال چې لیکلی دی هغه وایي وی زمونږ د کور د زنانو به په رمضان المبارک کې دا حالو وی پتور د تحدیث بالنعمت وام چې دا را باندې د الله سود او احسان. وی چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله او زه به کور ته ورغلمه نو زمونږ د کور زنانه به د کور د کارونو سره سره د ورځې به هر یوې زنانه 15 سپارې او 14 سپارې د قرآن تلاوت کو. 15 او 14 سپارې به د ورځې قرآن لوستو، به د کور کارونه کول. نو څه دې خیال دی چې یوې زنانه 15 سپارې قرآن لوستلې هغه ماښام سالن پخي، ماښام ډوډۍ پخي، دې رزق کې به څومره برکت وي. تلاوت شروع کو کورونو کې، جماعتونو کې، بیټکونو کې، دا د تلاوت میاشت او د تلاوت پکې کثرت وکړو. کورونو کې زنانه هم د قرآن کریم تلاوت شروع کړي چې څومره ټیم میلاویږي قرآن لولو. چا په ناظره ویلی دی یو آیات د قرآن حفظ کوئ د ورځې، یو ټکی د قرآن یادوئ، یو آیات د قرآن کریم یادوئ. دا قرآن ډیر زر سینو ته راځي، قرآن ډیر زر یادیږي. دا د قرآن معجزه ده، دا ډیر زر یادیږي، سینې ته راځي. حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دیوبند په علماو کې یو ستر عالم چې وی کله دی جیل کو، کله جیل کې ورواچو، نو هغې وخت کې عمر 70 یا 75 سال عمر، د 80 او د 15 کالو به څومره د کمزورتیا عمر وی چې جیل کې واچو 70-75 سال عمر یو.
وی جیل کې مې قرآن شروع کو نو 20 سپاری په جیل کې قرآن کریم حفظ، 20 سپاری د 70-75 سال په عمر کې په جیل کې 20 سپاری قرآن کریم حفظ. دا معجزه ده. قرآن ډیر زر یادیږي، ډیر زر سینو ته راځي. نو چې د قرآن تلاوت کوو د قرآن کریم یو آیت یادو، یو آیت یادو او هغه لکه محفوظ کو. نبی علیہ السلام فرمایي هغه کس چې د هغه په سینه کې او په خېټه کې قرآن څه حصه نه وي کالبیت الخرب، دا پشان د وران کنډر دی، دا وران کور دی چې دی کې د قرآن حصه نشته دی، دې زړه کې او دې سینه کې قرآن نشته دی. کالبیت الخرب، دا پشان د وران کنډر دی او په وران کنډر باندې دیوان او پیریان حملې کوي. نو داسې به په دې وجود باندې هم حملې بیا کوي. نو چې زړه کې څه نه څه حصه د قرآن کریم محفوظي. قرآن کریم د انقلاب کتاب دی. حدیث مبارک کې راځي چې څوک د جمعې په ورځ سورة الکهف تلاوت کی نو د یوې جمعې نه والا د بلې جمعې پورې به د مخې ته یو نور پروت وي. دا د قرآن اثر دی، دا د قرآن برکت دی. دا اثر او برکت بل کتاب کې شته دی. دا صرف په قرآن کریم کې دا اثر او برکت الله یې دی. لبید ابن ربیعه دا د عربو یو مشهور شاعر و. د به ډېره ښکلې شاعري کوله. نو د به کله ناکله اشعار ولیکل او را به یې وړل کعبې خواته به یې هلته په حرم کې ځوړن کړل. اشعار به یې لیکلي وو، ځوړن به یې کړل. لا اسلام یې نه و راوړی، اشعار به یې ځوړندول. یوه پیره د یو شعر ځوړن که نو یو صحابي راغی او د د شعر خواته د قرآن کریم یو آیت لیکلی او هغه یې ځوړن کړی. چې کله دا لبید ابن ربیعه راغی او وی لیدل چې د شعر خواته د قرآن کریم آیات ځوړن و، هغه آیات بار بار وی او په حق ځای باندې ایمان راوړ. وی شعر شاعري څه دي، کلام خدا دی، وینا خدا ده، دې کې څومره وزن پروت دی، دې کې څومره کمال پروت دی. بیا ورته یو ورځ صحابي وی چې ما ته لږ شعر شاعري وکړه، یو څو اشعار راته ووایه. بیا هغه ورته وی چې د کمې ورځې نه مې سوره بقره، سوره عمران چې دا مې ویلي دي نو د هغې نه ورځې نه پس زما د شاعرۍ خوند ورک شوی دی، بیا ما شاعري نه ده کړې. بیا زه اشعار نه وامه چې ما سوره بقره، سوره آل عمران ویلی دي نو بیا د شاعرۍ خوند ورک شوی دی. ما بیا شاعري نه ده کړې چې د کمې ورځې نه ما دا سورتونه لوستلي دي. قرآن دې کې الله عجیب کمال یخی دی، دې کې الله ډیر برکت یخی دی، په دې کې الله ډیر کینچ یخی دی. علماء لیکلی دي وی دی جرمني کې یو یونیورسټي ده او هغې کې د مذهبي یو شعبه ده، د مذهب کار کوي. وی هغې شعبه چې ده هغه مذهبي شعبه چې ده، وی هغوی وی چې مونږ یو ورځ د ټولې دنیا ریسرچ وکړو، د ټولو کتابونو مونږ وی د قرآن ریسرچ کوو چې الله قرآن کې ویلي دي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، چې قرآن مونږ نازل کړی دی، مونږ به حفاظت کوو. آیا چې قرآن محفوظ دی او که نه دی؟ نو دغې شعبې والا وی چې مونږ 40,000 نسخې د قرآن کریم راوغوښتلې د مختلفو ملکونو نه، په انګلیش ژبه کې، په یوه ژبه کې، په بله ژبه کې، د مختلفو اطرافو د دنیا نه 40,000 نسخې خو د قرآن کریم راوغوښتلې. او چې هغه 40,000 د یو بل سره وکتلې، مونږ وی چې دې کې تبدیلي شته که نه، قرآن کې رد و بدل شته که نه؟ وی 40,000 نسخې د قرآن د یو بل سره وکتلې، د یو زبر زیر فرق پکې راونوتو. مونږ فیصله وکړله
چې الله چې قرآن کې ویلي دي چې انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن په خپل اصلي شکل کې هغه موجود دی. 40,000 نسخو کې د قرآن کریم فرق را اونوت، ټولې په یو شان، په یو ویناو، په یو زبر او زیر کې مونږ د قرآن کریم 40,000 نسخې وکتلې، هغې کې فرق را اونوت. قرآن د الله کلام دی. قرآن په زړه باندې ډیر غټ اثر کوي. د قرآن کریم تلاوت ډیر زیات کو. احادیث مبارکو کې راځي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دواړو جهانو سردار د قتل په اراده روان شو. وی زمه چې د دواړو جهانو سردار قتل لار کې تی صحابي تپوس کوي څه کوي؟ وی زم د دواړو جهانو سردار قتل. د نبی علیہ السلام د قبیلی نمونه ورته واغستل. وی د دې قبیلو نه بخلاش چې ته هغه وجنې. دی ورته وایي زما خیال دی وی تم صابي شوی چرته. هغه ورته وایي اول دې د خپل کور د خور د کور حالت معلوم کا، د اوخي حالت تی معلوم کا، بیا لاړ شه نبی علیہ السلام قتل. هغې ایمان راوړی دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی چې ورکې غوږ کې خود خباب رضی الله تعالی عنہ راغلی دی او دی کره کور کې دی د اوخي او د خور ته قرآن وایي. پاڼو کې قرآن لیک دی. سوره طه لیک دا طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. سوره طه په پاڼو باندې لیک دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ آواز ورک. خباب رضی اللہ تعالی عنہ پټ شو. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ را دند شو. اوخی توای تا بل دین قبول کړی دی. هغه ورته وایي که دا بل دین حق نو بیا عمره که ستا دا دین حق نی او دا بل دین حق نو بیا. هغه له سزا ورکړله. خور پې راووتله، خور یې په سپېړه ووخله، د مخې وینه وکړله. هغې له هم سزا ورکړله. دی کې خور ورته وایي چې کو دغه دین حق نو ما پې ایمان راوړی دی. که تم د خطاب زوی نو زم د خطاب لوري ما، زم ستا خور یم. څنګه چې ته په خپل دین کلکې دسې زم په خپل دین کلکه ولاړ. وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کې لږه تبدیلی راله ځکه د قرآن خو یې اورېدلی و. وی چې دې پاڼو کې څه دي ماله یې راکئ. او ورته وایي نه ته ناپاک یې او دې ته ناپاک نشي لاس کولی. وی ته غسل وکړه چې غسل یې وکړو او داسې وکړو راغی چې روا یې غستله او هغې تلاوت شروع کو. خباب رضی الله تعالی عنہ هغه پټ دیله دی تلاوت کوي. سوره طه یې شروع کړله. وی چې دې ځای ته ورسېد اننی انا الله لا اله الا الله انا فاعبدنی اننی انا الله ز الله یم او زما عبادت پکئ. وی چې دا آیات واورېدو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حالت بدل شو. حالت بدل شو. وی نبی علیہ السلام به کوم ځای چې ځای خواله لاړ شو. خباب رضی الله تعالی عنہ راووتو. ورته وایي عمره مبارک شه، مبارک شه. د دواړو جهانو سردار دعا غوښتلې وه چې یا الله عمر ابن الخطاب مسلمان کې یا عمر ابن الحشام چې د ابو جهل نوم، یا الله په دې کې دواړو کې یو له ایمان ورکې. وی مبارک شه هغه دعا ستا په حق کې قبوله شوې ده. نبی علیہ السلام تپوس یې وکړو. صفا خواته یو کور و نبی علیہ السلام هغې کې تشریف فرماو. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته کېناستو. وی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. د قرآن واورید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. دا د کافرانو تم پته وه په هغې اثر کړی و خو عنادو. یو دوه سردارانو د ټولو سردارانو مشوره وکړه وی د نبی علیہ السلام قرآن به نه وي نور به نه ځو. یو دوه رالل یو ځای کې ناستې بل ځای کې یو بل نه ناخبره دي دواړه قرآن اوري. نبی علیہ السلام تلاوت کی او دی په لار کې ناستې قرآن.
چې نبی علیہ السلام تلاوت بس کو راتلل نو دواړه یو ځای شو هغه یو بل ته وایي دا کلام وی بالکل برحق کلام دی دا د الله کلام دی او دا د مخلوق کلام نشي کېدلی چې وی ورید وی څه دی خیال دی ایمان پې نه راوړو نو وی سرداري او ملکي به هم د لاس نه لاړه شي نور پوهېدل چې دا برحق کتاب دی چې د نبی علیہ السلام د قرآن تلاوت به یې واورېد قرآن تلاوت په رمضان المبارک کې عام کو عام زنانه او نارینه ټول قرآن تلاس حدیث مبارک کې راځي قرآن وای قرآن یادوي حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به حافظ قرآن ته وای اقرأ د قرآن حافظه قرآن لولا ورتقي او په درجو باندې خیجه ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا اے د قرآن حافظه قرآن لولا ورتقي د جنت په درجو باندې خیجه په یو آیات پتا ته یو درجه میلاویږي یا په یو حرف پتا ته په یو کلمه به یو درجه میلاویږي نو لولا قرآن ورتقي او خیجه ورتل قرآن دسی په ترتیل ولا کما كنت ترتل فی الدنیا څنګه چې به د دنیا کې قرآن په قلار لوستو دسی دا قرآن په قرار لولو خیجه په بره خیجه دی به قرآن لولی د قرآن حافظ او په بره به خیجي رب العالمین به ورته وایي دغه د مرتبه ده چې کم ځای د قرآن ختم کو دغه د ځای دی د قرآن حافظ نه به الله په جنت کې داسې اوچت مقام ورکړي علما وایي د دې نه به د انبیاو مقام اوچت او د بل چا مقام به اوچت نه الله به ولې و اوچته درجه ورکړي بیا به وایي دا قرآن دا حافظ د قرآن دا عالم دی به وایي الله زه سفارش کومه دا جنت دی نو زما مور او پلار خو نشته دی حدیث مبارک کې راځي ورته وویلی شي چې ستا مور او پلار خو د قرآن حافظان نو دا خو د حافظانو ځای دی وی دا د قرآن حافظ به وایي چې الله زما سفارش قبول کو زما مور او پلار ما سره دی درجې ته راوړه حدیث مبارک کې راځي رب العالمین به فرشتو ته وایي مور او پلار یې راوړه چې مور او پلار یې راشي رب العالمین به ورته وایي چې نه حافظان وای نه عالمان وای خو ستاسو دی بچی ستاسو سفارش کو او ما د سفارش قبول کو هو تاسو ورسرم په دې یو درجه کې اوسېږئ الله به مور او پلار لم دا درجه ورکي کور کې چې څومره د قرآن تلاوت کیږي دومره هغې کور کې د قرآن حافظان پیدا کیږي دې کې خیرونه او برکتونه را نازلیږي هره کمره کې او کور کې په هر ګوټ کې بچو باندې د قرآن تلاوت اوس دې رمضان المبارک کې زمونږ په مدرسه کې په مختلفو کمرو کې 3 ځایه د قرآن کریم ختم شو یو ځای پکې هغې طلباو ته ما ویمه د مدرسې په دې دفتر کې وکړئ دې دفتر کې مونږ کالو سر استادان ناست یو نو دا یو ختم د مدرسې په دې دفتر کې وکړئ یو ختم یې د هغې مدرسې په دفتر کې وکړو کوشش کوئ کورونو کې په کمرو کې برنډو کې هر حصه کې قرآن لولئ چې کلم تاسو د قرآن تلاوت کوئ نو پخ کټې ملائک راکوزیږي نو چې هر ورځ تا کور ته ملائک د رحمت راځي کور کې به خیرونه کور کې به دا بې برکتۍ به ترنه ختم شي خو چې قرآن لولئ د هغې سره م او د هغې نه علاوه هم چې کومه کمره کې تصویر وي مخامخ نو هغه د هغې نه لرې کوئ حدیث مبارک کې راځي لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا تصاویر چې کم کور کې تصویر وي یا سپی وي هغې ته د رحمت پرشتې نه راځي نو چې تلاوت کوو چې ځوړن تصویر په کور کې نه لګېدلی د تلاوت نه بغیر چې تصویر نه لګېدلی ځکه د رحمت ملائک دی کور ته بیا حاضري نه کوي یا پکې سپی وي بې ضرورته چا سپی ساتلی یو د ضرورت مناسبي هغه کتابونو لیکلی دي د کور چوکیداری ده یا د څاروو چوکیداری ده یا د ښکار دپاره دی د دې نه علاوه عامو حالاتو کې سپی ساتل حدیث مبارک کې راځي چې کم کس سپی ساتي هر ورځ د نیکو نه کمیږي هر ورځ
دا نیکۍ ډیرې دي لا چې کمیږي تیم داسې ورځ په دې بنده نه تیریږي چې د ده د نیکو نه کمې نه کي به هر صورت د رمضان المبارک میاشت ته الله دې د ډېر عبادت توفیق مونږ ټولو له راکړي الله دې زمونږ دا روجې په خپل دربار الهي کې قبول او منظوري کړي او الله دې مونږ ټولو باندې دا روجې ونیسي او چې څومره بیماران دي الله روغ صحتونه وله ورکړه چې روجې ونیسي الله چې د روجو توفیق ورله ورکړه وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبا که خیر به انشاءالله زمونږ جماعت کې د تراوو ختمي د اوږدو تراوو سبا ماسخوتن په 8:30 بجې به ودرېږو انشاءالله